ولعن آخر هذه الامه اولها. دې جمله کې غور وکړه. یو جمله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د سونې په ابو باندې اولیکل شي به حق دانش. قیمتي جملې دي زمونږ د پاره، خو کاش کو مونږ په عمل وکړو. د دې امت اخیری خلق په اولنی خلقو په سیره دی بده وي، ورستونی برا پاسی اولونو تبوي چې تاسو نه پويږئ، خپل اکابر پسې بدی رته وي، کنزلی بکې. لکه د دې دور خلق دي صحابه کرام ته بدرت وي. زمون په ذمه یو حق ترورا نن د تر دې وضاحت کوم چې د قیامت پر ورځ هم د دې ګریوان نه نیم نیولې. فتنه انتهایی زیات دي. دا یو فتنه وضاحت د کوم بده دور کې د مرزا جهلمی په صورت کې چې نن کومه فتنه موجود ده کنه، زمونږ نوجوانان نسل تباہ او برباد کو. د انجینیرینګ کړي دي او بیانې مونږ ته قرآن اور حدیث، دنیاوی تعلیم کړي دي او مونږ ته جی شرعي مسائل بیانې. دنیاوی تعلیم کړي دي او دا مونږ ته په شرعي مسائلو کې فتوی ذکر کوي او د خپل نظریه صدا دارالعلوم دیوبند ته د متعلق د نظریانو متعلق سوال اولېګل شو چې بھئی د چا د نظریه یې څه حکم دی. هغه فتوا کې دا سوال کې لیکل شوی دی چې دا نظریه ده چې په حوض کوثر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابون خپل مخ مبارک واړی. صحابه کرامو متعلق دا خبره ده، دا په سوشل میډیا د الفاظ موجود دي. په حوض کوثر باندې وزما غونته یو کمزور انسان، ګناهګار انسان الړ شي او د الله په فضل باغ ته د حوض کوثر او بم ملو شي او صحابه ته بنه ملاويږي. ویسچن صحابه د سدي وی چې هغه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ واړي چې ز تاسو نه خفېما. د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه متعلق وی چې نعوذ بالله دا د باغیانو نو دا باغیو د صحابه قتل کړي دی. وی دا د دې خبيث نظریه ده او مشن دا چې امت مسلمه د صحابه او د زندګۍ متعلق په شکوک او شبهاتو کې واچي. دا د تقلید نه منکر دی. د ائمه کرامو د اقوال ته خصوصا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمون امام چې کم اقوال لري هغه ته وای دا بکواسات دی. وای نن سبا چې د يهودو په خله باندې کم الفاظ دي هغه د په خله باندې دي. اوس تازه کلیپ چلیږي او وای چې اهل فلسطین متعلق زما دا رائے ده چې دوی دی دا غزه او د فلسطین علاقې ټول پری دي خالد کې يهودو ته او لار چې نور عرب ممالکو کې دي پناه واخلي. نو دا خبره خو نیتنیاهو خبيثم کړي دا تی ولکه دا هغه مخلوق دی چې د مسلمان په جامه کې لګیا دی، دا هغه خلکو ترجمانی کوي. ناغوی لیکلی دی د دارالعلوم دیوبند فتوا ده په سوشل میډیا باندې شایع شوی ده او به ګوره چې دا اعتقادي عملی گمراه انسان دی. د خبره اوریدل د بیان د کلیپ اوریدل دا د گمراهۍ شکار کیږي د سره انسان. فجتنبو ځانته وساته چې سبا دانی شي حضرت خود دې نه هر قسم مسله بیانول د دې فتنه متعلق خود سم نه دی ویلې. ما خپل ذمه خلاص کړه دې فتنه نه ځانو ساته. نن سبا د يهودو بخله چې کمی خبرې دی هغه دا ذکر کوي لګیا دی. بایکاټ ته ویسه ضرورت دی. مونږ د منبر نستړي شو چې کم از کم بایکاټ وکې او دا خبيث التنه په کمره کې ناستې ویډیو شیر کی او زمونږ نه سمج الکان نوجوانان نسل د خبرې اوري لایکم ولا ور کوي. ودا خدای بنده ته پويږي چې دا سوي لګیا دی. د مسلمان پجامه کې هر یو سورګیر خوشاګل نه کنا چې بس هر ګیره والا او هر پګړی والا به بس په حق ای. ایو سړی وې د بازار کې وډیر ښه سړی دی، ما وسره
سودا وکړه یاره زما ډېر اکرام وکړو ډېر ښکلې نرمې خبرې کولې او ډېر ښه مولا و غونډه چهرې د مولیانو په شان وایو ښه چې هغه ورسره لاړو چې زه هم ورسره ملاقات وکړم سودا ورسره وکړم چې ویلې دو نو هغه سیکو خپل هغه څیز یې اچولو ګیره هم وغټه غټه ښه وي دا تا مولا وګڼلو ته دونه نه پوهېږي د دوو خبرو نه متاثره شوې نو هر ګیرې والا هر پګړی والا بھئی دا عالم دا مفتی نه دا خو د مسلمان شان دی دا به پرېږدي خو ځان له خبره ده خو د دین په مسلو کې به بھئی ته د چا نه دین زده کې د مسلم شریف په مقدمه کې یو څو ټکي ذکر شوي دي ان العلم دین علم د احادیث مبارکو د قرآن د دین دی زده کړه د دې زده کول یعنی دا د دین حصه ده فانظروا عما تاخذون دینکم لغارو کا توجه کا چې تخپل دین د چا نه زده کې دین خو به د اهل دین نه زده کې اوس مثلا زه د مدرسې فاضل ما اته کاله کورس مې وویل سند راته میلو شو چې دا جی عالم شو او زه لاړ شم په دغې چوک کې دکان واچوم چې زه ډېر لوی ډاکټر یم او دا دنیا خلک مال راځي او زه ولا چیکینګ کوم او زه ولا چیک اپ کوم او بیا ورته جي نسخه هم لیکم څومره لوی فراډ دی او دا کم خلک چې بیا زما له راځي ما نه چیک اپ کوي او ما نه نسخه اخلي دا څومره بېوقوفه دی چې معلومات نه کوي چې دا ډاکټر دیم کو نه دی نو زده کړي د انجینیرینګ او کوي مونږ ته فتوی بیانوي د الله د رضا لپاره د خبرې مورې ګمراه کیږئ پې بھئی د قرآن اور د حدیثو سمجھ نه لرئ د حق او د باطل په مابین کې فرق نشي کولی نو بیا کم از کم د خبرې مورې